الله الرحمن الرحیم. د مونځ واجبات هم ذکر شو. اوس د مانځه سنت چې کوم دي نو دا اجمالا ذکر کو، دا مختصر ذکر کو او انشاءالله که ټایم میلاو شو بله شپه باندې بیا تفصیل سره ذکر کو. په مانځه کې 23 سنت دي، 30 سنت دي او دغه سنت لومبی په تکبیر تحریمه د دې په وخت کې دواړه لاسونه اوچتول دا سنت دي او دا اوچتول د غوږونو د نرمو پورې دغه پوستکي ورته مونږ وایو دغه نرمۍ چې ورته وایي د دې پورې دواړه لاسونه اوچتول او د دواړه لاسونه چې دي دا اوچتول او د دې لاسونو ګوتې مخکې قبلې طرف ته داسې کول دا سنت دي، یعنې دواړه لاسونو ګوتې اوچتول دا سنت دي غوږونو پورې. او دویم تکبیر تحریمه په وخت کې ګوتې قبلې طرف ته په خپل حالات کولاو پرېښودل، داسې نه دي کول چې بس دا ګوتې داسې بندې کړي، پلان کې داسې دي کولاو پرېښودل بس چې څنګه وي هغه شان د کولاو پرېښودل دا سنت دي. او دریم د تکبیر تحریمه په وخت سر نه ښکته کول، چې کله ته تکبیر تحریمه کوې نو داسې به نه کوې چې سر دې ښکته کړی، بس دغه مخامخ کتلل دا سنت دي، یعنې سر ښکته کول نه دي پکار چې بهي ته ښکته سر دې ښکته کړی. په تکبیر تحریمه په وخت کې سر ښکته کول دا سر نه ښکته کول چې دا سنت دي. دریم سنت په مونځ کې دا دی. او څلورم د امام دپاره په قدر حاجت په زوره تکبیر ویل، دومره تکبیر زور ویل چې شاته څومره مقتدیان یې که یو صف ته دومره تیز ووایي چې یو صف ته ورسي، که دوی نو د هغې نه لږ تیز، که درې مطلب ستا چې بیا تا ته پته لګي چې کسان دا جمع زیاته ده نو د هغې عمره زیات اواز ایستل دا سنت دی په مونځ کې. او که نه تا ته پته لګي چې ما پسې یو صف کې 5-6 کسان ولاړ دي یا 10-12 کسان ولاړ دي د هغې مطابق اواز ایستل دا امام دپاره دا سنت دي. پنځم د سړي دپاره ښی لاس چې دی دا په چپ لاس باندې ایښودل په نامېس لاندې دا ایښودل، او ښځې دپاره په سینه باندې ایښودل دا سنت دي. یعنې نارینه چې دی نو هغه به دغه لاس چې دی او دا ګس لاس نو دا به داسې ترتیب سره دغه کوي چې دا لاس دا 3 ګوتې چې دا ور پاسه راولي او دا 2 چې دي دا د لاس نه مثال په طور باندې سي په دې ترتیب سره دا یو ګوت هم مز راشي یو په یو طرف بله به بل او دا 2 ګوتې دا به چاپېره داسې چاپېره به تکي. نو که نارینه وي نو دی به یې خو د نوم د لاندې کي داسې به یې کي، او که زنانه وه ښځه وه نو هغه چې دی هغه په نامه باندې به په سینه باندې داسې لاس ږدي دواړه نو دا سنت دي. او شپږم سبحانک اللهم تر اخره پورې ویل دا سنت دي. اوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په پټه باندې ویل او بیا بسم الله الرحمن الرحیم دا په پټه ویل دا سنت دي. او نهم د فرض په 3 او 4 رکعات کې صرف سوره فاتحه په پټه باندې ویل دا سنت دي. یعنې د فرض لمونځ دی نو په هغې کې په 3 او 4 رکعات کې سوره فاتحه په چپه باندې ویل دا سنت. او لسم امین ویل په پټه باندې که امام ووایي ولا الضالین نو دی بیا څه کوي امین په چپه باندې ویل دا سنت دي. دا اختلافات خو خپل په ځای باندې چې یا په جهر سره ویل یا په کلاره باندې، خو صرف د سنت خبره من کوله چې په مونځ کې سنت څو دي په پټه ویل دا څه دي امین دا سنت دي. او بل یو لسم دا دی چې ته تکبیر د ښکته کېدو او د بره کېدو په ټایم کې تکبیر ویل شي دا سنت دي. یعنې چې کله سړی رکوع ته ځي یا سجدې ته ځي یا د سجدې نه واپس راځي یا د قیدې نه واپس راځي ولاړ د قیام ته راځي په هغه ټایم کې تکبیر ویل دا سنت دي. د رکوع په حالت کې لاسونه باندې چې دي نو زنګنان چې نیول او ملا سره ملا شي دا برابر کول سیده او په دواړو لاسو باندې زنګنان د سکلک نیول. انشاءالله دا د مثبت طریقه یو موسن باندې به وښیو چې په مونځ کې کومه طریقه را کومه ډانچه جوړول هغه به وښیو. خو اوس سره فی الحال مختصرا دا یو سنت چې دا وایو چې دی به څه کړي په دغه دواړو لاسونو دا زنګنان چې دا به کلک نیسل دا سنت دي. او بیا په رکوع او په سجده کې 3 پیرې تسبیحات ویل دا سنت دي. او 14 د امام دپاره سمع الله لمن حمیده او د مقتدي دپاره ربنا لک الحمد ویل او ځان له مونځ کوونکي دپاره دواړه ویل سنت دي. اوس که امام مقتدي دی امام هو مخ ته وایي سمع الله لمن حمیده، مقتدي به ربنا لک الحمد. او اوس که دی ځان لري نو ځان به دواړه سمع الله لمن حمیده
ربنا لك الحمد دا ویل دا سنت دی. او بله 15مه مسله دا ده سنت د سجدې کولو په وخت اول په ځمکه باندې زنګنان چې دا ایښودل بیا لاسونه ایښودل. او په دې کې دا مسله چې کله سړی سجدې له ځي نو چې کوم اعضا کوم یو اندام مخکې ځمکې ته لاړ نو بیا ټول وروستی باسي نو ټول لومبې چې دواړه زنګنان په ځمکه باندې ایښودل بیا دواړه لاسونه ایښودل دا دواړه سنت دي. 14مه په جلسه او قاعده کې د سړي دپاره چپه خپه چې دا راماتول او ښی خپه چې دا نیغه ودرول خو دې د سوچ کول قبلې طرف ته دې دواړو د قبلې طرف ته د ښی خپې ګوتې راوستل دا سنت دی نارینه دپاره. او بله مسله دا ده په تشهد کې دواړه لاسونه په زنګنانو باندې ایښودل چې کله سړی په قاعده باندې کینی نو په تشهد کې دواړه لاسونه په زنګنانو باندې ایښودل دا سنت دی. او بیا 18مه چې په تشهد کې اشهد ان لا اله الا الله ویلو په وخت کې د شهادت ګوتې دې سره اشاره کول دا سنت دی. لکه څنګه چې اشهد ان لا اله سړی وایي نو د شهادت دا ګوته چې کومه ده نو دا به څه کوي په دې سره اشاره کول دا سنت دی. او 19مه دا سنت دا دی په مانځه کې چې په اخیره قاعده کې د تشهد نفس درود شریف یعنی اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد دا ویل دا سنت دی. او بیا 20 سنت په مانځه کې دا دی چې درود شریف دا غي نفس دعا لوستل موږ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا دعا لوستل دا سنت دی چې کله درود دی ختم کړل غي نه بعد دعا لوستل دا سنت دی په مانځه کې. او بیا 21 سنت دا دی چې اول ښي طرف ته سلام جر باسل او بیا ګس طرف ته سلام جر باسل دا چې دی نو دا سنت دی په مانځه کې. او 22 د امام د فرض سلام ګرځولو په وخت د فرښتو د مقتدیانو د نیکو د جناتو نیت کول او د مقتدی لپاره ورسره د امام هم نیت کول دا سری سنت دی سلام نه بعد. او 23مه په مونځ د چې کله سړی مونځ کوي نو په هغې کې 23مه مسله ده چې په هر مونځ کې د سنت موافق قرات کول داسې هم نه چې ته مخکې ودرېږي او په ګنټو قراتونه لولې او داسې هم نه چې ته 3 آیتونه مختصرو یا یو آیت اوږد دا هم نه پوره کوي. دا د مانځه سنت او د مانځه سنت چې په نورالرضا کتاب کې تقریبا 51 چې دي هغه ذکر شوي دي سنت ذکر شوي دي. یو فضل سنت په نورالرضا کې ذکر شوي دي دا د مونځ مختصرا یو د دې سنت دا موږ وویلو انشاءالله دې پسې بیا که ټایم میلاو شو په تفصیل سره به هم انشاءالله دا وایو.